أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شو تفكرت من أعوذ بالله بسم الله أول تاسو تفكر هر طرز کی وای تاسو ویل شي عام طور باندې ساده طرز چې کوي باندې کې خلک وایي سبق نمبر 22 د لفظ الله او اللهم دلام قاعدي قاعدة نمبر 1 هر کلچی د لفظ الله او اللهم دلام مخکی زبر یا پیش راشی نو دغ لفظ الله او اللهم ولا لامبا غط ويلكيجي لك أراد الله شكرا دا ما شو هوي بدق ذكي بوصل دا واي خيوزي دا لفظ الله لام غد كنري غد ولي زكاة دا لفظ الله دا لامنا مخكي بدال باندي زبر راغلي دي بدي بوشو تاسو اوله خبردار چې ماشوم ولا لفظ الله نه پیژني چې دا شی دا په بورډ باندې لیکل د الله نوم صح لفظ الله نه مراد شي د الله نوم او اللهم وتم لیکل چې دې ته لفظ اللهم وي ښه ماشومان په نه پوهیږي په اسلام باندې رفعه الله دا لفظ الله لام غد کنره غد ولي زكاة دا لفظ الله دا لامنا مخكي پها باندي پیش راغلی دی سراغلی دی پیش پوشه به خبر باندي سبحانك اللهم دا اللهم ولا لام غد کنره غد ولي زكاة دا اللهم دلمنا مخكي پکاف باندي زبر راغلی دی دیکھ شو جی ها وَإِذْ قَالُوا اللهم دا اللهم وللام غد کنره غد ولي زكاة دا اللهم دلمنا مخكي پلام باندي پیش راغلی دی دا دی سبقو خلاصه و مکمل حاصل شوخان دیکھ شو جی قاعده نمبر 2 هر کلچی دا لفظ الله او اللهم دلمنا مخکی زیر راشی بدا زیر چی راشی که په یو کلمه کې وی لکه لله که په جدا کلمه کې لکه فی الله بالله كعارض زیر وی لکه احد لله والصمد كاصل زیر وی هر قسم زیر یو کلمه کې په جدا کلمه کې وی په هر حال کې هر قسم زیر چې د لفظ الله او د اللهم د نام نه مخکې راشي دا بس ویل کېږي نه دی ویل کېږي هر قسم زیر چې نو دغه لفظ الله او اللهم ولا لامبا نری ویل کېږي لکه بسم الله دا لفظ الله لام غد کنره نره دی ولی زکه چې دا لفظ الله دا لام نه مخکې زیر راغلی دی تک شو قل اللهم دا اللهم ولا لام قد کنره نره دی ولی زکه چې دا اللهم دا لام نه مخکې دا لام د لاندې زیر راغلی دی تک شو
ٹھیک شو جی. قاعدة نمبر 3 ده لفظ الله أو اللهم دلم علاوة نور لامونا نري ويلكيجي لك ما ولاهم هو الذي دا اجرا بنشي ما ولاهم دا لام غرته کا نره دے ولی زکا چی دا لفظ الله او اللهم دا لام دا علاوه نور طول لامنا نری ویلکیگی هم دقا جواب پس کی دے پا هو الذی کی دے. یو خبر باید ساده عام طور باندې پدې کې زمونږه بعضې خلک چې کوم دی هغه غلطي دا کوي هغه وایي اشهد الله اله الا الله یا خطبه کې وایي ونشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له الله اله نو دغه ټکي دا الله نوم نه دی اخو واشهد ان لا اله الا الله ده خسره ساده لام دی د الله نوم سره دغه نه ده په دې کې به احتیاط کوئ چې دغه ستاسو نه غلط نه ویل کېږي ښه پوه شوئ تاسو ماشاءالله اکثر به علما حضرات دې کې به احتیاط کوئ ټیک شو جی الله پاک دې زموږ د دین کار واخلي زموږ استاد محترم لیکلي هدایات برای مدرسین مدرس لپاره پکار دي چې دا خیال کوي چې الله پاک زما په هر قول وینا فعل او عمل کار باندې خبردار دی او ماشومان دي د ځان سره د الله تبارک وتعالى امانت وګڼي او خیال او نگهداشت کوي. ماشوم هم امانت دی او د ماشوم وخت هم سره امانت دی. زموږ استاد محترم ته وایي که د ماشوم د یو سړي 1 کروڑ روپۍ ضایع شي کروڑ روپۍ دا هم تاوان دی. بل طرف ته 1 منټ ضایع شو دا هم تاوان دی. د منټ د ضایع کېدل چې کوم دی دا د پیسو د نقصان او تاوان نه زیات تاوان دی. ولې ځکه چې مال خو د لاس خیره دی پیسې بیا به راشي غاد راحم یو څیز دی زی راځي بیا به راشي لیکن کم وخت چې تیر شو کاغه د استادان داسې ضایع شو کاغه د ماشومانو نه ضایع شو د هغو د غفلت په وجه باندې یا د معلم د غفلت په وجه باندې نو دا ناقابل تلافي نقصان دی. د دې تلافي بیا نه کېږي بس وخت لاړو پښتو شعر دی که نه د ورخه تېرې اوبه په بیرته نه جاروزي او نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی او مړي چا دې ژوندي کړي په جړه الوقت اثمن من الذهب وخت دا د سرو زرو نه هم زیات قیمت دی. سرو زرو نه هم زیات قیمتي څیز دی. د دې وجې نه ماشومانو ته بار بار د وخت په قدردانۍ باندې نصیحت پکار دی او په خپله باندې هم زه تاسو ته دا عرض کوم درخواست کوم موږ تاسو په لاره باندې روان یو که نه پکار ده موږ وخت نه ضایع کوو. پکار ده یا زموږ ژبه په ذکر سره لم دی یا په تلاوت سره لم دی څه نه څه موږ او تاسو چې کوم دی که نه څه وایو لکه دا وخت زموږ داسې هم روان دی. ما مخکې هم تاسو ته عرض کړی و که نه د سکنډۍ دا ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼئ د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کوي دا هم دا وخت روان دی تېرېږي که نه دې سکنډۍ ته وګورئ بس په مخه باندې دا وخت روان دی. وخت به قیمتي کېږي د الله په یاد سره وخت به قیمتي کېږي د الله په یاد سره کله تلاوت په شکل کې کله د ذکر په شکل کې کله د نفل په شکل کې کله د نورو د ثواب کارونو په شکل کې موږ تاسو خپل وخت ساتو ان شاء الله قیمتي څومره خلک چې تاسو کامیاب لیدلی په دنیا کې تاسو ولټوئ. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیه مفتی اعظم پاکستان موجوده شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب والد صاحب هغه په کراچۍ کې دا خبره کوله په کتابونو کې هم لیکته دغه کې موږ سره کتاب باید شته چې مفتی محمد شفیع صاحب د خپلو بچو ته ما د شیخ الاسلام صاحب په زموږ پلار مونږ ته وایي چې یو خبره ته کومه یو خبره کوم کول مناسب نه دی خو که تاسو ته عبرت واخلئ ستاسو فایده به وشي وی چې وایي کړه وی خبره دا وکړه چې زه خو نور وخت نه ضایع کوم سوال نه پیدا کېږي
خو چې کله زه بیت الخلا ته لاړ شم نو هلته کې هم زه خپل وخت نه ضایع کوم هلته کې چې کومه لوټه پرته هغه وینځم چار چاپېره ځای هغه وینځم دا هم یو قسم د مخلوق خدا خدمت دی که نه دا وخت زما نه چې کوم دی ضایع نه شي خبره باندې پوه نه شوه دومره لوی د وخت قدرداني دې خلکو کړې ده چې انشاءالله امام شاه ولی الله رحمه الله متعلق راځي که نه چې او زه بهر ته ووتم سهار نه ماسپښینه پورې ما ځان لوبې کړ چې کله کور ته رالم نو په کور کې زما والد صاحب ماته دا وفرمایل چې شاه ولی الله د دنیا د سرمایه‌دارو طریقه دا ده چې هغه کله لاړ شي خپله سرمایه بنده کړي نو هغو څه نفع او فایده راوړي تا د عمر عزیز عظیم سرمایې نه تا نیمه ورځ ولګوله تا څه راوړل جماعي خو هغه یو لوبې او جوړې کړې خبره ختمه شوه بس دا زما لپاره اوس هغه عمر هغه شخصیت چې د هندوستان پاکستان ټول سندونه په امام شاه ولی الله رحمه الله باندې جوړ ټول مکمل دومره لویه هستي کې جوړه شوه د وخت قدرداني وخت قدرداني اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لم خلق افسوس کې ان شاء الله د وخت نعمت موږ تاسو د لاسنا داسي به ټول نه ارتاو خو خیر دې ان شاء الله الله سبحانه وتعالى زموږ د کار او خدمت په اخلاص سره واري ټوټه عمل دی الله په خپل دربار باندې قبول منظور